د هیرو یو سوداګر دی مولانا روم لیکلی دی یو ځای کې ټولې هیرې راوویستلې دا داسې ده دا داسې ده دا داسې ده یوې راوویسته داسې کېښودله اوس خلک راجمع دي یاره دا هیره نه ده دا چې داسې زه راوباسم که نه نو د شپې دا ستوري دا خپله ځلا سیوا کړي داسې رڼاګانې جوړې شي دا د دې هیرې خاصیت دی په دې مجمع کې یو غل ناستو د دې غل خو ډېره تجربه یي چیرې دا دومره قیمتي هیره ده نو راشه پټ یې کتې په سفر ورسره روان شو نو دې سوداګر ته پته ولګېده چې د دې سړي خو نیت خراب دی د سره یې دوستي جوړه کړه اوس په سفر روان دي یو ځای کې په شپه راغله نو چې شپه راغله نو سوداګر سوچ کې و چې دا سړی خو به ما نه د شپې دا هیره پټه کړي تاسو که خیال کړی کله چې سړی سمري دا واسکټ او کوټ وباسي او چېرته میخ ته واچوي او سملي غل د شپې راپاڅېدلی دی دواړو واسکټ یې وباسلې او د دې سوداګر جیبونه ټول ولټول دا زړي ځان له شینګه خو هیره نه پیدا کړي ساری چې کله چیو ته ناست دي دی ورته وایي یاره تا وایي چې هیرې سره ستوري پړقېږي او رڼایي او دایي او دایي بېګا خو زه څه پویه نه شوم هغه ته یې پرېږده مړه بس چیس کا په بلې شپې له بیا لګیا دی ګوري پیدا نه شوه په بله شپه بیا صبر یې تمام شو په څلورمه ورځ ورته دا غل وایي یاره وایي زه غل یم او دا هیره درنه پټومه تا سره مې هیره لیدلې در سره ده خو حیران دا یم چې ستا واسکټ خو د شپې دغلته پروت دي خو ستا په جیبونو کې خو هیره نه وي په دې مې پوه کړه چې دا هیره د شپې چېرته ځي او ورته په خندا شو وایي دا هیره زه د شپې ستا په جب کې اچوم ته زما جیبونه لټې او خپل جیب نه لټې پوهېږې یو انسان بل ته لاس نیسي چې مال یې راکا نو دا دی چې چاته لاس نیسي او دی سوچ کوي چې دله چا ورکړې ده کله چې یقین کې زغب پیدا شو یقین کے زعب پیداش من نظر نظر الحب الى الدنیا اخرج اللہ تعالی من قلبه نورا یقین والزہد یقین کے زہد دا زعب پیدا شو کمزور شو نیچے کمزور شو نو منگا رب پری خودو دا رب بندتم لاس نیولے دے کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور دنیا میں حاجت روا کون ہے لکھ خورا پاستی تی اغوارا کنا تلک دے سورہ واقعی تلاوت شروع کا تلک تکبیری اولا سر منز شروع کا تلک پدی سجدوں کی حسن پیدا کا تلک پخپل و بچو باندی دا منز احتمام شروع کا تلک دا غی خور او لرت دا بی بی فاطمے دا حیات صادر ورپسر کا تلک دسترگو حفاظت شروع کا دا جب حفاظت شروع کا لگ قرآن را واخلا دین دا گردون لگ غنتی وسنڈا تا پخپل کور کی خپل بچی را جمع کا او دوی تا روزانا عرش پا دا صحابہ واقعات بیان کا دوی تا قرآن بیان کا دے لاس نونی سا دے مولی سیب سرے کے نوا دے قاری سیب سرے کے نوا تا دل قرآن پلاس کے ورکا دل قرآن پلاس کے ورکا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ الله زبدل وګي مرشم کدی گاونډیانو لمداسي نیمه ډوډۍ ورکړه زبدل وګي مرشم چاته وې میلمه به ورکړه راغې ډیوه به مړه کوله د به ورسره سي لاس کته کوو میلمه به مړاو بنګ ته انسانیت ښودلی دی د یو چیلي سر به په وو کورونو ګرځو دوی به موږ کشته دوی له ورکوي موږ کشته دوی له ورکوي واپس به همغې کور ته راغی
د جهاد په میدان کې به بل ملګری ته اوبه ورکولې تږي مړه شو درې واړه یو ویل مال اوبه مشکیزې والا غل اوبه ورکړې غدا چې خولې ته نږدې کړې خوا کې بل وی مال اوبه هغه ونسکلې هغه ملګري لی ورکړې خوا کې بل وی مال اوبه هغه بل ورکړې درې واړه د تندې په حالت کې دی دنیا نه رخصت شو موږ ته انسانیت ښودلې دا څه شی رانه جوړ دي او که چا سره لږه غوندې نیکي او ښېګړه وکړه نو بیا هغه نیکي او ښېګړه ټول عمر یادېږي مړه دی راغلی او ما ورله داسې چلو کو ما ورله دا ورکړه ما ورله دا ورکړه ته د هغه چا نه ولې نه غواړې چې زباتل نه کوي د هغه چا نه ولې نه غواړې یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دلته به درکي او بیا به در باندې زباتی تاسو وګورئ کنه د چا په چا باندې لږې غونتې روپۍ دي څومره ذلیله کړی دی څومره تکلیف کې کړی دی څوک د چا سره د کرې په کور کې دیره دی څومره ذلیله کړی دی څومره تنګ کړی دی ولې د دنیا خلق کمزوري دي د دوی دومره ظرف نشته دی دوی کې دومره برداشت نشته دی او رب کائنات ولله خزائن السماوات والارض د ځمکې او د اسمانونو د خزانو مالک دی ربا ستا کرم چې وشي په جهان باندې بالا شي ته چې رحم په چا وکړې بیا بادشاه په دې دنیا شي د چا د وزیر اعظم سره تعلق مړه د چا د ایم این اے سره تعلق دی ایم پی اے سره تعلق دی ڈی ایس پی سره چرته کرنل میجر سره تعلق دی کنه هر چاته وای کنه وای دو سره زما تعلق دی وای زمونږ زیاته راځي اوس موږ سره وای ناستو داسې وای کنه نو چې د چا رب سره تعلق دی خلق وی مرگ سخت دے وی قبر سخت دے وی روز محشر میزان پولیسرات سخت دے اے روز محشر سخت دے ہار سے غلط یخنی دا گرمی دا سختی دا زما پا خیال منگ دا پارا سخت دا کنا نو چه رب غاڑی او دا رحمت پا صادر کی دی راون غاڑی کنا ما تو گو رہی دا صادر زما دے اوس دا صادر دی مولی صاحب له زه ورکوم چې مولی صاحب دا واله دا ستا شو تاسو پکې کار لرلی شئ چې دا دی ولې ورکو خو زما صادر دی که نه بس ما دی مولی صاحب له ورکه نو جنت د چا دی نو چې رب موږ له جنت راکوي نو په دې کې د فرشتو کار شته دی چې مه ورکوه د داسې ښایسته ښایسته بیاناتو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل روح الله سټوډیو ضرور سبسکرایب کړئ انشاءالله په دې به تاسو ته داسې بیانات میلاویږي